خجی بسم الله الرحمن الرحیم. باب خيار الشرط. دا باب دی په بیان د خيار کې هغه خيار چې سبب ورله شرط دی. مولوی صاحب تر اوسه پورې د هغه بیعاتو بیان وشو چې هغه لازمي وي، بیع لازمه. اوس د بیع غیر لازمي بیان کوي، باقي کې د خيار شرط او خيار رؤیت او خيار عیب بیان کوي. خيار شرط کې چې کوم اضافت د خيار شوی دی شرط ته، دا اضافت د حکم شوی دی سبب ته. امون ویلیو کنه دا وسامی کې مستقل فصل له صاحب ده علامه شمی رحم الله زیب بزماری وی چې بلانکی د بلانکی سبب د زکه چې اضافت ورته شوی دی. نو خيار او شرط هغه خيار چې راغي سبب شرط دی. او به دا خيار شرط دا علم معتبر وی چې باقاعده شرط ولګي کوونه لګي، نو دا خيار نه وي. د دې په مقابله کې څه خيارات دي څلور پنځه، هغه که څوک شرط لګي کنه لګي خيارات ثابت وي. هي د خيارات شرعيه ویل کېږي. الکه خيار عیب دی، خيار رؤیت دی، خيار مغبون دی، خيار تغریر دی. ان شاء الله دا بوایو. بهرحال راځي اول د مطلق خيار تعریف کو. مطلق خيار چاته ویل کېږي؟ به خيار شرط تعریف کوم. عام طور باندې زموږ فقها د مطلق خيار تعریف نه دی کړی، بس د خيار شرط یې کړی، د عیب یې کړی، رؤیت یې کړی دی. دا تفرق صفقه څومره چې خيرات مونږ ویلي دا غوي کړی دی، خو مطلق خيار تعریف نه دی. نو علماء یې تعریف کړی دی اخيار و اثره في العقود. دا یو کتاب دی باغی 43 نمبر صفحه مانی. هو حق العاقد في فسخ العقد. دا د عاقد حق دی، د عقد بفسخ کی دا حق دی، یعنی که عقد فسخ کی فسخ کول شي، او امضائه یا د عقد دغه شان جاری پریدي لظهور مسوغ شرعي، د وجه دینه چې ظاهر شوی دی هغه شرعي اجازت ورته. څه مطلب؟ بعضی خيارات داسي چې هغه شرعاً وي تاسو ما ویل، او بمقتضى اتفاق عقدي، یا دواړو خپل منځ کې عقدي اتفاق وکړي دا غي د تقاضي په وجه خيار ملاوي. دا کوم یو دی؟ غیر شرعي وضعي چي دي، لکه خيار شرط دی، دغه شان خيار تعیین دی وغیرہ. دا کوم خيارات چې دي کنه دا وضعي دي. بما تاسو ویلو تر اوسه پورې موږ ته کوم خيارات تیر شوي دي؟ خيار قبول تیر شوی، خيار رجوع تیر شوی، دواړه معتبر دي. خيار مجلس تیر شوی موږ حنافه بنز نو معتبر. او خيار شرط، خيار رؤیت، خيار عیب دا اجمالا اوس دغه بیان کړي. البته مینس کې دوه نور تیر شوی، یو خيار تفرق صفقه ده، او دویم نمبر چې و خيار درې تیر شوی وشو، یا خيار کشف الحال، او یو خيار وسب هم تیر شوی، خو غنن به امر روان دي. مرحل نه شو. اوس د خيار شرط خپل څه تعریف دی. هو حق يثبت بالاشتراط لاحد المتعاقدين. لغه حق د چې ثابتيږي بتو د شرط په وجباني احد المتعاقدين وتا، او لكليهما يدول د ثابتيږي، او لطرف ثالث يدري ول د ثابتيږي. ان شاء الله دا بوایو. کله بای ته خيار ځان ته کی دي، کله مشتري ځان ته شرط کی، کله دواړه خيار شرط کی، او کله ثالث ته شرط کی، ټول جایز دي. بالتخير بين امضاء العقد او فسخه. ورسیدلی به خلال مدة معلومة. دا معايير شرعية وكذا تعريف کړی دی. باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري. مولوی صاحب خيارات څه دي لاندې لګو ګورئ. اعلم ان الخيارات ثلاثة: خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب. وهذا هو المذكور في المختصرات كذا ذكر دين. وخيارات أخرى تبلغ أسماؤها إلى 16 شپاړس جوړیږي،
یو خیالي تعیین دی خدام وضعی دی وضعی لکه دا دوه کتاب دي کم یو بکیالي بزر دروایلا دا براله راشي نو څلورم شو او غبن خیاري غبن دی د دې به ان شاء الله بیان راشي زمونږ د حنابه بنظم نظام معتبر دی خو چې غبن فاحش وي او هغه سره سره تغریر ور سره وي تغریر تاسو لږ ماته متوجه شي خیاري غبن دی ته وي چې د ازما کتاب د 1000 روپو د زیب 1000 روپۍ باندې په جانزیب باندې خرڅ کما یعنی داسې غبن وشي داسې غبن چې عام طور باندې خلک د شی دومره ریټ باندې نالي د تغبني فایش ویلې کیږي یا د 1000 روپو شی دی او زیب جانزیب په زر باندې خرڅ کما یعنی په دومره ریټ دومره په کم ریټ خرڅ کم چې عام طور مارکیټ کې کټو څوک ډېری مرزان خرڅ کیدم نه خرڅي دې ته ویلې کیږي غبن او کم غبن فایش زمونږ د حنافو بنظم باندې کچا سره غبن نو شو په بای کې یا بشرا کې غته خيار نشته لري هغه پر زمانه بای کې دا د نقصانو چې مبيع خستل ریټ ول نه معلومه یا مبيع خرڅول ریټ به معلوم کړی وي کنه به خرڅ کړی وي توجه جی ها موږ حناف وایو چې د خيار غبن سره تغریر امراله تغریر فعلی یا قولی تغریر فعلی قولی دا چې زو ته به دروغ وي مچلګه دا شی چې دی دا ډېر قیمتي دی او دا 1000 روپو باندې مارکیټ کې ملاويږي الان کې نظر دی په ور خرڅ کما دا کم تغریر شو قولی دوکا شورا یا سره فعلی دوکا وکم څه به کې پټ را پټ کما به ولا ورکم نه بدغه صورت کې به خياري مغبون معتبر دی او که تغریر پکې نه قولی نه فعلی به خياري مغبون چې غیر معتبر دی په خبره باندې پیګو څلورم خجی پنځه شو مجموعه شپږم خيار نقد چاته وي دی جانزیب نما کتاب جانزیب معنی کتاب واخصل بزر روپۍ زه ته هم چاله کې ابتی پوری کې پیسې روانه حواله نکړلې ما ته به خيار وي د به د ختمې دلو په خبرو پیګو کنه دې ته څه ویل کېږي خياري نقد وم کمیت دته من خياري تفرق صفقه ویلې شو کا هغه مبيع چې دا ما ول زبر درمانی من غنم در خرڅ کمه به بینیم من خرڅوم نیم نه خرڅوم هغه ته خيار دی لیکنه دی یا غمانه نیم اخلي او نیم نالي ما ته خيار دی خرڅوم کني خرڅوم استحقاق د مبيع څوک مستحق روزي مثلا د نیم مبيع نو مشتری د خيار دی باقي مبيع لی او کو نه دی تغریر فعلی دا مختی ویلو فعلی تور باندې لکه غنم دی هغه لاندې خراب دی او بره صحیح خري او مشتری غریب د بره ویني وي کټول بد سی وای خلی او چلاندې ګوري خراب بي دې صورت کې د تغریر فعلی وشولغه مشتری د خيار دی کبه او بس کوي او بس کول شي کشف الحال ویلو کنه کشف الحال چغه قفیز کل قفیز بدرهمین مسئله کی کشرت جمله قفیزان مسما کی کنا به مشتری ته خيار دی زکه چی ورستو تکشف حال وشو چې مجموعه بیا څومره ده یو لسم نمبر مرابحه او تولیه کی خیانت دی ما بزر روپۍ کتاب اخیسته ده جانزیو ته ما به 1200 اخیسته او پتاي په 1500 در خرڅوم 300 روپۍ نه ګټه کومه دا ما خیانت تو اخیسته می په زر دی 12 یادومه یا ما 1200 اخیسته پتاي په 12 در خرڅوم تولیه کو حالان کې ما بزر اخیسته در روان دي فوات وصف مرغوب فيه وصف مرغوب فوز شلو داره تدیر شلو ها کاتب غلام دی دار روانم دی باقاعده مستقل روان دی اشرا ولی کاتب نه خباز دی چرا ولی خباز نه دی لسم تفریق د صفقه دی به هلاک بعض المبيع بای مبيع خرڅ کړلا او به چې قبضه ورکوله بعضی هلاک شوی و نه تفرق د صفقه را له مشتری د خيار دی الیک نه لري تاسو پیږی کنه او څورلسم اجازت دغه د فضولی دی یو سړی د غیر شی د غیر د بار دغه د اجازت نه غیر خرڅ کی ناغه په اجازت باندې موقوف فی اداره روانه ده او بنزلسم ظهور د مبيد مستاجرا او مرهونه معنی جانزیب کتاب معنی جانزیب کور واخصل او کور چې د سخت سره بکری دی یا دغه سره پرهن دی
قانون دا دی چې مستاجر نه به اجازه تلی خرڅې به او مرتهن نه به اجازه تلی اله به خرڅې نو هغه ته اجازه نه غوښتل شوی مشتری ته خيار دی کوي زینا لما او فسخه باقاله وتحالف ان شاء الله یو صورت برال راشي کله لانجه جوړ شي دواړه قسمونه وکي نو به فسخه کوي ښا دغه وخت کې خيار وي فسخه کوي کنه دا مسله را روانه ده مونږ ته بس یا د بای مشتری کې یو واقع د بلو منی کني دواړه به قسمونه وکي او به فسخه کوي یا د یو اومني بای زیات ریټ وای مشتری کم وای د بای دی اومني مشتری د بای دی د مشتری اومني او بای دی جاری وساتي او کني دواړه به قسمونه وکي او به ختم کی دا شپږ قسم شو اوس ما ته لګ متوجي شي دا ته وای چې بکم وقودو کې خيار صحیح دی او کوم کې نه دی دا اهمه مسله ده هر عقد کې خيار شرط ټیک دی نه هر وخت کې نه دی صحیح دغه لپاره قاعده ده چقد بدو قسمه توجه جی یو عقد لازم ویل کیږي یو عقد غیر لازم عقد لازم هغه عقد ته ویل کیږي چې هغه یک طرفه څوک نشي فسخه کوله لکه بیا یو عقد غیر لازمي چې هغه څوک غواړي نو یک طرفین فسخه کولی شي وکالت دی شرکت دی وصیت دی موصله ژوند دی مضاربت دی نه رسېږي نو عقد لازم غیر لازم دویم تقسیم واوري به قاعده وایو بعضی عقود داسې دي چې فسخه قبلي لکه بیا او بعضی عقود داسې دي چې هغه فسخه نه قبلي لکه طلاق عتاق دا فسخه قبلي نو عقد لازم غیر لازم فسخ قابل للفسخ قابل غیر قابل للفسخ نو اوس قاعده وره قاعده دا کوم عقد چې لازم وي او فسخ قبلي دوا هغه کې بخیاري شرط صحیح وي دوا قدم ولا کول لکه بای شولا اجاره شولا لازم هم دي فسخ قبلي دې په مقابله کې کوم عقد چې لازم نه وي نفس خنه قبل ایزه کال تفسخ معنی څه کې خو لازم نه دی یک طرفه ختم کا قانونو نه رسېږي وکالت دی شرکت دی مضاربت دی یک طرفه ختمول شي فسخ حاصل کې یو بشي وشي غینه بس لري کول ته ویل کېږي ها یو کار وشو وبس ختمول څنګه چې شوی حق شان یو بس ختم کی او وخت غیر لازم کې هو مکمل د شو نه مخکې ختمه لازم شوی دی نه نو فسخ کې ناراضي پتن لګي بوې شوي کنه فسخ کوم وخت کې راضي چې وشي واپس ختمه سمانه چې لازم شي ختمه دا کوم وخت چې لازمي ګینه فسخ به کې څه وږي دیم کوم وخت چې لازم وي او فسخ نه قبل یلتم خیر شرط نه دی سي لکه طلاق او طاق چې تا خزه ته طلاق ما ته ضروري وزي خيار دی خيار میان نه بس طلاق شولا ځکه هغه ته خيار کې خو ته فسخه کې دا خو فسخ قبلینا بہرحال فقی ضوابط کی دی ہر وقت جو لازم نہیں ہوتا یعنی اس میں ہر فریق کو یک طرفہ عقد ختم کرنے کا حق ہوتا ہے جیسے وکالت شرکت وصیت وغیرہ یا وہ وقت جو لازم تو ہوتا ہے لیکن فسخ کا احتمال نہیں رکھتا جیسے نکاح طلاق یمین نظر وغیرہ ان میں خیر شرط درست نہیں ہے اور وہ وقت جو لازم بھی ہوتا ہے اور فسخ کو بھی قبول کرتا ہے جیسے بیا اجارہ کی تھی پلو کی بیا کفالت وغیرہ ان میں خیر شرط درست ہے قاعدہ بوئے شرے لاندی لکلی وقد نظم في النهر ما يصح فيه خيار الشرط وما لا يصح فقال يأتي خيار الشرط في الإجارة كي خيار الشرط سيدي والبيع والإبراء والكفالة دي سلور كسيدين مخي رازا سلور خدا شويما والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلع مع الحوالة والوقف والقسمة والإقالة لسر بيسرب کې نه دي سي اقرار کې نه دي سي وکالت غیر لازم دي او بيسرب کې ربا لازميږي اقرار کې د اقرار نه رجوع لازميږي وکالت غیر لازم دي نکاح طلاق دا فسخ قبلینا بيسلام کې سود لازميږي
او نظر او ایمان چې فسخ نه قبلې وهذا يغتنم تاسو په شو لیکنه یغتنم داری غنیمت وګڼل شي وکذا يصح في الكتابه کتابت کې صحیح کیږي وينبغي صحته في المزارعه والمعامله به یو اهم بحث ته زموږ په دې نور الانوار او حسامی او قیاس کې دی یو خيار شرط دی یو خيار رؤیت دی یو خيار عیب دی دا خيار شرط چې توجه دي دا ابتدایي حکم لره مانع وي او خيار رؤیت دا اتمامي حکم لره مانع وي تمامي حکم لره او خيار عیب چې دی هغه لزومي حکم لره مانع وي څه معنا خيار شرط ابتدایي حکم لره ما دي جانزیب تل پتا باندې دا کتاب زدر خرڅوم بده شرط چې ما ته بدري ورځ پورې خيار وي تاسو لږ متوجه شئ د بې حکم څه دی چې مبيع دي د مشتري ملک تلاړ شي کنه دلته نزي سمن معنی دی بای مالک شي دلته نه جوړيږي نه ابتدایي حکم لره معنی دی دیو نمبر د خيار رؤیت هغه ابتدایي حکم لره نه دی معنی ابتدایي حکم راځي خو تام نه جنزیر زما کتاب نه دی لیدل ما به ور خرڅ کو نه خيار رؤیت کې روانه ده نو بیا وشولا حکم رااله د مبيع مالک شو خدای تام نه ده کدا غواړي چې د بیا ختمه کم ختمولې شي حتی بغیر د قضای قاضي او بغیر د رضا د باینم کولې شي ولی بیا تام نه ده نو چې تام او به کې قضا ضروری وي که تام او به کې رضا د بای ضروری وي قالب به پتن لګي پیږي کنه دریم نمبر د خيار عیب هغه کې ابتدایي حکم امراشي تامم شي بیا خدا نه چې لازم نه لزوم نه نو بیا چونکه تامي نو مبيع چې دی مشتري کې به کې ومندلو بغیر د رضا د باینا بغیر د قضا د قاضي نه نشي وبس کولای ځکه بیا تام ده یا به بای راضي او یا به قاضي لذي قاضي به گئی پوه شو لیکنه به نو چونکه ډیر اثر چې هغه د خيار شرط دی ابتدایي حکم لره معنی دی دا یې مخکې ذکر کړو به څه دویم اثر ده خيار رؤیت دی هغه ورپسې ذکر کوي به اخر کې خيار عیب ما ته برک متوجه شي ښا زمونږ د حناف اصلي مسلک دار تاسو سماویلیو وجوه فاسده او بیان هم کړو چې شرط چې دا مؤثر په سبب کې وي حکم کې نه په تاخير د شرط سره تاخير د سبب راځي د حکم نه او شوافی وي په تاخير د شرط سره تاخير د حکم راځي شرط چې مؤثر بچا کې حکم کې ما درته مثال ویلو یو څه لکه چې وي انت طالق دا انت طالق سبب دی وقوع طلاق حکم دی ان دخلت الدار شرط دی زمنګ د حناف ورای دا چې دا انت طالق دا سبب چې دی کنه د دې تقاضا خدای چې وقوع طلاق راشي خو ان دخلت الدار په وجه باندې صرف وقوع طلاق نه دی مؤخر انت طالقون حکما مؤخر دی ګویا چې دخول دار په وخت کې وته انت طالقون وي او شوافی وي چې انت طالقون فی الحال موجود دی سبب صرف حکم مؤخر کیږي په خبرونه پیګو البته بيع کې بيع خيار باب خيار الشرط کې بيع بخيار الشرط کې موږ احناف هم د شوافی او شان قول کوو چې شرط چې دا مؤثر په حکم کې دا په سبب کې نه دی نه رسېږي وجه دا د لګ متوجه شي قیاس تقاضا دا کوي کنه چې په بای کې خيار معیار چاته نه دا قیاس تقاضا ده وجه سره وجه دا زیدی جانزیب ته په تمانه دا کتاب زدر خرڅوم ما ته 2 ورځې خيار دي 3 ورځې خيار دي جانزیب غریب په سوچ کې دی چې زبر د مبيع مالک جوړېږم او کنه به جوړېږم ته خو قمار ویل کیږي چې باغی کې تملیک په تردد معنی شي ملک په تردد معنی شي زم مالک تملیک کوما دا جانزیب مالک جوړوم خو تردد دی چې جوړوم به خيار به کوم کنه نه به جوړوم هغه به تملک کې تردد کړي چې مالک به جوړېږم او نه به جوړېږم دا قمار دی د قیاس تقاضا ده به چې به خيار شرط چې دا نه وسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره حبان ابن منقذ دا صحابي را نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله زدو کا کېګما وګدا قصه د برحل اصل کې وګدا دسته د اولیاء ورسرال
نبی له سلام ته وی دا سړی د بیع نه منې کا دا دوکه کیږي ارزان شي ګران اخلي ګران شي ارزان خرڅي نبی له سلام ته منع کول دی ویل جزء خو نشم منع کېدل به او ته ویل د سی وای چا سره د بیع کول نو ته وای چې لا خلافه دوکه بنوي دوکه بنوي سمانه نو بعض علما وایي نفس لا خلافه ویل شي خيار شرط شو نور وای چې نه بده کې مقابل ته بدلږي چې دا سړی کمزور دی دماغونه نو راشه خيار شرط ور سره وکا نه به ورته وای چې ټیک ده دوکه نه کو دا شی د دروای لته د درې ورځې پورې خيار دی نو دغه نص په وجه باندې یعنی استحسان بالاثر په وجه باندې قیاس پرې خودلې شوی دی پوه نه شوی بیا قیاس تقاضا دا جایز دی نه وي اوس راځي والله په خيار شرط کې تاسو ګورئ جنزیبه دا کتاب پتا منځ در خرڅوما دا سبب دی کتاب دې د جانزیب ملک تلال شي دی مسبب او حکم دی او درې ورځې پورې ما ته خيار نوس کشری ما درې ورځې کې اختیار کړل الا دا شرط شو نو حناف درای موافق خدا دا چې ما ته ویل کتاب می در خرڅ کو دام مؤخر شو او حکم کتاب دې دا غشي هم مؤخر شو اخیار پورې نه رسې خبره مانی خو کده سی وکړو نبی به د قمار والا معنا سببا هم پیدا شي پدن لګي سبب موجود دی او کنه دی حکمن به هم پیدا شي د قمار والا معنا بلګه کوم کو غدا چې سبب په الحال موجود کو بیا وشولا صرف حکم چې رشاته شلو خيار پوري د قمار د معنی کوموالي د بار موږ داسي پدن لګي پیږي کنه لګوري وس یو سړي ویلي دي قسم دې زبا خزر طلاق نه ورکوم او به خزي ته ویل انت طالق ان دخلت الدار طلاق نه واقع کیږي ما احناف وایو ځکه طلاق په سبب واقع کیږي سبب خو فلال نشته کلی سمي ویل یار یو سړي قسم کړي خزي له طلاق نه ورکوم به ورته ویل انت طالق ان دخلت الدار نو سړی حانس نشو وجه سره حانس کیږي بالا چې سبب ذکر کی دلته سبب حکمان مؤخر دی او دخول دار پورې ګوي چې سره ذکر کړي نه دی درسي او کې سړي ول قسم دی بیا باندې کومه به بیا وکړه به شرط الخيار حانس شو ځکه سبب فی الحال موجود دی سره حکم مؤخر دی ګورئ ودا ابحاث الباب 5 الوصف الشرعي خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري دوالو د بار صحیح دي اوه لاندې لیکلي ورپسې فالبيع بخيار الشرط 4 اوجه خيار البائع منفردا صرف بائع ته خيار المشتري منفردا وخيارهما مجتمعا دري وخيار غيرهما دریم غړي د بل چاته خيار ورکی هر یو ځان له یو توي دوه صورت شو بای ته مشتری ته دوړو ته بشری کوي درې شو او دریم غړي ته به د خيار په دوه قسمه لري کله خيار مطلقاً وي او کله مؤبداً وي او کله درې قسمه لري کله موقتاً وي خيار که مطلقاً وي لکه ته خيار شو دانه د صحیح که مؤبداً وي همیشه د بار خيار د دام نه د صحیح موقتاً صحیح دی به موقتاً کې دوه راي دي یو راي دا زمونږ د حنافو چې درې ورځې پورې صحیح دی د امام صاحب راي دا او بل راي دا چې نه لس ورځې شل ورځې څو ورځې دواړو معاهده وکړل هغې پورې به خيار وي دا صاحبینو راي د نو ذکر کوي دویمه مسله المده ولهم الخيار 3 ايام ولهم الخيار 3 ايام بالرفع على الابتداء مبتدات جوړه کوي ولهم الخيار 3 ايام ضرب د جوړ کی فی 3 ايام فما دونها ولا يجوز اكثر من ذلك عند ابي حنيفه رحمه الله وقال امام ابو يوسف ومحمد رحمه الله يجوز اذا سمى مده معلومه ما تلک برو ګوري دا ډیره مشهوره مسله ده چې د امام صاحب رحمه الله د امام شافعي رحمه الله او د امام ظفر رحمه الله بنظمانی خيار د بار زیات نه زیات مدت څومره درې ورځې او د دې دلیل هم دا دی توجه جی چې دا اصل کې خلاف القياس ته ها خلاف القياس نص ثابت نه او کوم شی چې خلاف القياس نص ثابت دی نه خپل مورد پورې خاصي نص کې مورد داو چې درې ورځې نص کې عادي کړی دي څو ورځې عادي کړی درې ورځې پوه شولې به امام مالک رحم الله رائے دا چې د مبيع قیمت ته وګورو مبيع هغه حیثیت ته وګورو کدا سي مبيع وا چې درې ورځې کې داغه پته د خاو بد لګیدل نو بس به
درې ورځې پورې خيار دی او کدا سی و چې هغه درې ورځې کې پته نه لګېدله نبی د صاحبانو درای موافق لس ورځې شل ورځې څومره کې پته لګېدله هغه به مقرره و پوه نه شولې نو د حضرت شیخ الاسلام رای دا ده چې اوس نن سبا زمانه کې فتوی د صاحبانو په قول مانی شي عام طور زمونږ متونو لکه قول الراجح کې قول الصواب کې فتوی امام سے بقول لګولې ده البته قول الراجح کې یو بهترین خبره کړې ده ادي امام مالک رحم الله درای والا چې موږ به د میبي حیثیت ته ګورو کچره دا سیوا چې هغه درې ورځې کې دنه پته لګېدله نو به موږ وایو فتوی امام سے بقول الله او کني لګېدله به موږ وایو فتوی صاحبانو بقول الله پوه نه شولې به خلی مخکې راځي وقال كم دته ورسېدل البته یو مسله ده چې کله په بیا کې شرط ولګي د درې ورځو نه زیات خيار شرط نه د امام ظفر رحم الله د امام سے ابراهيم موافق بیا فاسد شول ځکه درې ورځې پوری اجازه دې زیات نه حاکم مجلس کې لاناس توي توجه جی او بس وای چې لکه دا به خو منګه فاسده کړي د ناراضي خيار چې دا من ختمو درې ورځې ته جوړو یی مکمل ختمو امام سے وای به واپس صحیح شولا قاعده ویلي وولي کله چې بابا کې فساد راغلی او کمزور فساد وي څه مطلب صلب عقد نه وی بار نه راغلی لکه دلته بار نه راغلی دی د شرط کم نیټه ده نه خبر خبره ده نه دا فساد چی دا کمزوري لکه دا په مجلس کې ختميږي ښا او امام ظفر رحم الله وای اساق یو بر چې شعر علی کنه بس بیراله به ختميږي نه اساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود به یو بر ساقط شول فاسده او بس نه صحیح نه جوړیږي الا انه اذا اجاز الى ثلاث جاز عند ابي حنيفه رحم الله ده صاحب دې ذکر کړی ګوري و د مخکي تین حکم دې عنوان کې راته څلور مسلې ذکر کړي مسله دا د چې کله بای ته خيار وی الکه مبیه د بای د ملک نه نوځي ځکه مبیه ال د ملک نه وځي چې سړی راضي چې زما د ملک نه دی وځي او دلته خو بای لا بای راضي نه دی خيار دی وته نو ملک نه مبیه نوځي فائدہ بده دي څه وی دی حکم وخيار البيع يمنع منکی خروج د مبیه د ملک د بای نه فائدہ دا د ملسم چونکه مبیه د بای په ملک دا مثلا غلام دی بای آزادی ولې شي که مشتری آزادی نشي بای چې دغه مبیه شاته هبه کې ور کوي چاته غلام دی آزادی په بل چای خرڅي وینځل وتی کوي او شهوت سره خولي او غیر ذلك من التصرفات الفعليه دا ټول په ټول څومره تصرفات دی بای کولې شي ور سره خيار بم باطل شي لګ برو ګوري چاته چې خيار دی کغه مالکانه تصرف کی کنه نو هغه دسي کبای وکي مالکانه تصرف دې مطلب دای شي بای ماینه دی راضي که مشتری وکي مشتری د خيار وي دې مطلب دا چې بابا یا راضي دی نو بیا خپل وګڼلا برحال فاذا تصرف نفذ تصرف وانفسخ العقد بای ته کې خيار وي او مالکانه تصرفات وکي ممل بای څه شولا فسخ شولا به مشتری حاضر وي کې غایب وي وانفسخ بالقول دا مسله روانه د لک برو ګوري کبای په فسخه کوي فسخه په قول سره کوي چې زبیا ختموم نو به مسله راشي چې د مشتری په حضور کې به کوي او فعلی فسخه مطلب د مبیه په بل چا خرڅي هبه کوي غلام دی آزادۍ هغه د کې حضور ولا به ضروري نه دی او کچره مشتری بای تخيار یو مشتری تصرفات کې د تصرفات د مشتری نه دي صحیح کچری مشتری مو بیا هلاک کړل نو سمن نه لازمیږي لکه قیمت لازمیږي مخکې راځي فاذا قبضه المشتري فهلك بيده في مده الخيار زمينه بالقيمه تصيو دوی صلاحات و بجنیو ته سمن و یو ته قیمت وي قیمت ویل کېږي مارکیټ ویلیو ته د مبیه مارکیټ کې کم قیمت دې کم ویلیو دا قیمت ویل کېږي او سمن بای مشتری چې په کوم پیسو راضي شي د ویل کېږي سمن ندلته بای ته خيار دی مبیه د بای د ملک نه دوتی
نو مشتری سره صرف ور سره دا یدی دی ملک نه دی کله مشتری سره هلاک شوله دا به داسې شي لکه د سړي پلاس کې چې مال مغصوبه هلاک شي نو سمن نه قیمت به ورکړي سمن خو له بکانو چې به یې سي شوی به یې غونه دسي فإن قبضه المشتري فهلك بيده في مدة الخيار زمينه بالقيمة قیمت به اعتبار سره به زمين جوړيږي ښه لاندې قاعده لیکلي تعليل هذه المسألة مبنية على أصول ثلاثة الأول القيمة ما تراضى عليها السوق والثمن ما تراضى عليه المتعاقدين الثاني البدل الأصلي للشيء القيمة أصل شيء چې ده کنه قیمت ده نو سمن ته به موږ الزو چې سمن چې بیا شوی سمن صحیح کیږي چې بیا نه ده شوی سمن نه صحیح کیږي او بس باصل ترازو چې څوک دې قیمت به لازميږي ولا يعدل عنها الى الثمن الا بالعقد التام والثالث لو هلك المبيع قبل تمام العقد تجب القيمه ولو بعد تمام يجب الثمن دا خبره وشوله درېمه مسله لږ بر وګورئ که بای ته خيار نشته مشتری ته خيار دی نو به امام صاحب رحم الله رای دادا چې مبیت بای د ملک نه وځي ځکه بای ته خيار نشته بای د طرف عقد تام دی راضي دی په البته مشتری هم لانه دی مالک مبیا باوا کیدا او صاحبین وای چې کله مشتری ته خيار او بای ته نو د بای د ملک نه وته او مشتری مالک هم شلو صاحبین دلیل داري وې دا سې کېدل نشي چې یو شی دی وی او د چا دی ملک پینې وی دا بای د ملک نم دی وزي او د مشتری ملک هم دی راغله پاوا کې د پاد شي دا سې نشي کېدل نرسيبي نوي وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع معنى ده بائع ملك نوزي الا ان المشتري شيء لا يملكه عند ابي حنيفه رحمه الله وبه يفتى امام سے بقول فتوى ده قول راجح كم دي قول صواب كم دي وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يملكه مشتري مالک جوړيږي وصل زي نفقه بد مبيع په چا معنی وي ودا په مشتری معنی دا اتفاقی ده امام صاحب ته استاد دلیل څه دی چې مشتری نه مالکیږي لږ بر وګورئ چونکه مشتری تخيار دی راضی لا په بیان نه دی نو سمن د مشتری د ملک نه دی وتی توجه سمن د مشتری د ملک نه دی وتی کوم بیا هم د مشتری په ملک داخله کې نو مبدل مبيع او بدل سمن دا به د یو په ملک جمع شي او دا سي عقد نشي کېدلی چې دواړه دی یو ملکی نه رسېږي عقد کې دا سي نشي کېدلی عقد کې ها غصب کې کېدلی شي جانزيب زمانه غلام مدبر وتختولو لاندې لیکلي خجي لو غصب المدبر وابقى من يده فإن يزمن د زمانه مدبر غلام وتختولو جنزيب بيد دنه ورکشو نو دنه وتختیدلو نو دا به مال د غلام قیمت امراکی او مدبر غلام بزما په ملک میلا دلته غدواله جمع شو کنه قیمت او مبدل او بدل نغي جواب کوي فيجتمع لوزان في ملك واحد وې دلته د قیمت چې مار جنزيب نغیس دا بدل نه دی یاره د وسیمه کوا دای بدل نه دی دا خو زمان دی د زمان د جنایت د تول تختولو دغه فعل زمان دی ها نور بدل نه دی د مبي برحال امام صاحب قاعده بیانای لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد هذا عند ابي حنيفه صاحبين رحمهم الله فرمى يملكه او دليل لئلا يكون الملك زائلا لا الى مالك وله ولا نذير له ويدې لپاره خو نظیر نشته چې چا ملک دیم نوي لکه صاحبہ په اسلام کې معنا ده چا به بوتانو د بار پرې خو د اوخه وغیرہ چا ملک بم نو امام صاحب دلیل داري چې کله مشتری ته خيار وي دا خيار د سره بار مشتری ته چا سوچ فکر وکي کنه نه کوم بیا د مشتری په ملک داخله شي او سامان خو تلاوت نه دي یو خو به بدلین جمع شي او دویم هغه خيار چې د خيار به باطن شي
خيار به نه مبيع ملک داخله شي بیا خلا په بیا نه دی راځي څنګه مبيع په ملک داخله ګوره مبيع په ملک داخله دل د مشتری دا د بای حکم دی او بای حکم له لګي چې کله قیدان راضي وي دلته مشتری لا راضي نه دی کنه پاتې شول دا خبره چې مبيع په واکه پاتې شول چا په ملک نه د امام سے وجدي نظایر شته کنه د کعبی غلام چره د چا په ملک نه دی د مالکان د ملک نه وته دیو څوک مالک شته نه د کعبه پرده دغه شاندا طریقه چې وسري 1 لک روپۍ طریقه پرخي الټه پی 1.5 لک 2 لک روپۍ قرضم وي دا طریقه د چا په ملک نه ده د مړي د ملک نه وته ورسوه کې نه دراغلي دغه شان د وقف ملک چې دی دا ټول دی کې دي ها بیت المال والا راضي والله الحمد لله برحل كم عليه فإن هلك بيده هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب هلك فإن هلك بيده كذا مبيد مشتري بلاس کی هلاك شولانو به هلك بالثمن عقد بلازم شکانا وجه سره مولوی صاحب دا مبيع هلاکی دل چې دی موږ الله قبضه ده کستا زین کی دا قبضه صورتونه مخکې درس کی ویل کنه نو ګویا دا قبضه کړی دا او خبر ازای کړی دا نو قبضه پر ازا کول به تام کړی دا وکذا ان دخله عيب موږ ویلو دام پکې ویلو قبضه په نه صورتونه کې چې مبيع کې عیب پیدا شي دا سیب چې د مبيع اصل منفعت ختم کینو په دې صورت کې دا قبضه حسابيږي لہذا مشتری ته سمن د باندې لازم شو او با یوش ولا او عیب په صورت کې ولی قبضه حسابوي ادا هلاکت په صورت کې چې مبيع هلاک شي خو نشته صاحب د هدايه وی کله چې مبيع هلاکی اول بګي برازي دا د شول چې بای بګي مشتری بګي برا وسره دای شوا هغه نه بس ته هلاک شوی ده دا عیب اله دی دا عیب چې غیب واپس نه ختميږي کې عیب دسیو چې واپس ختمېدلو نه به بیان د تام مشتری خيار چې دا بلا باقی وي وسوال دار کې خيار دوړو ته ونه به اذا كان الخيار لهما معا بس به حکم دا دی لا يخرج المبيع عن ملك البائع ولا الثمن عن ملك المشتري فيږي به فإن تصرف البائع في المبيع اجازه ځکه ملک نه دوتي وكان فسخا ما ويل دا بيع بفسخ شدي سره وكذا تصرف المشتري في الثمن كشري ثمن عينه هر چې تصرف د مشتری دی په مبيع کې حالانکه بای ته خيار دی تصرف نه دی صحیح او تصرف د بای دی په ثمنو کې په منځ د خيار کې دا تصرف باطل دی ځکه چې کله مشتری ته خيار دی نو بای چې د ثمنو مالک نه دی څنګه کې تصرف کې نافق البيوع کې 1185 نمبر سبا باندې 2 نمبر جلد کې دي سلورم نمبر عنوان دی فسخ الخيار و اجازته خيار فسخ کول یا د بیع اجازت ور کول بیع نافذ ول دو مسلې ذکر کړي اولی قاعده ذکر کړي دا چا د بار چې خيار وي په مدد د خيار کې هغه بیع فسخ کول هم شي او بیع اله دوام مرکول شي چې جایزي کې ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في مدة الخيار وله ان يجيزه دوار سيدي بوي هذا بعمومه خيار چالي د مسله د چا وکړه واذا په خيار شرط کې د سرور وړو صورتونو دا صرف بای تخيار وي صرف مشتري ته دواړو ته اجنبي ته هذا بعمومه يتناول البائع والمشتري والأجنبية لأن شرط الخيار يصح منهم جميعا نچانه چې صحیح دی بس ټولو نه صحیح کیږي وس ورسره یو قید لګي کچري خيار والا د بيع اجازت ور کوي او مقابل حاضر نه بس ټیک د سباق نه کوي نه که مقابل چې هغه حاضر او مثلا خيار بای ته مشتری حاضر او که غایب او بای بیان نافذي کولای شي
قولن نافذه او که فعلن نافذه که خيار مشتری ته بای حاضر او که غایب او بای نافذه ولغواړي نافذه ولې شي البته چاله چې خيار دی هغه بای فسخه کول غواړي نو د طرفین رائے دا چې مقابل به حاضری دا صورت کې چې قولی فسخه کوي نو په قولی فسخه کې طرفین وی مقابل به حاضر وي او امام ابو یوسف رحم الله وی که قولی فسخه کوي مقابل که حاضر وي او که غائب وي بهر حال جایز ده مثلا بای تخیار د مشتری نشتری بای بای ختمی قولا طرفین وی نشي ختموله او امام ابو یوسف رحم الله ختموله شي دغه شان مشتری البته فعلا یعنی مشتری داسې تصرف وکي چې هغه دلالت په اچھا جی فعلا که بای فسخه کوي فعلا هغه کې د مقابل حضور چې دغه بل اتفاق ضروری نه ده برحال کتاب کې کوم مسله دغه کې فتوا د امام ابو یوسف رحم الله په قول لګوري فإن أجازه بغیر حضرت صاحبه بس جاز او بغیر حضرت نه مراد حضور نه ده بلکې علم ده داسې بشي فإن أجاز بغیر علم صاحبه صاحب ده هدايه وي والشرط هو العلم وإنما كان بالحضور شرط چې علم ده فإن أجازه بغیر علم صاحبه جاز وإن فسخ بيد إجازت كوي صراحة كانت الإجازة أو دلالة أي قولا أو فعلا دي قولي إجازت صراحة إجازت وي فعلي إجازت دلالة إجازت وي ده اتفاقي مسألة ده وإن فسخ كسوق خيار بوجب يفسخ كولو واري لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا مگر دا چې آخر حاضر وي حاضر معنا عالم وي هر طرفین رائے دا او وجه هغه دا بیانې او دا فسخ عقد چې کنه دا عقد وي څنګه چې عقد کې علم د مقابل رضا دا ضروري ده دغه شان فسخ کې شکم اس کم غته علم وي لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد والمعنى فيه أنه حقهما دوړو منس کې علت مشترکه سره د عقد او فسخ وهغه عقد هم د دوړو حق دی ذکر د دوړو رضا ضروری ده حضور علم ضروری ده او فسخ هم د دوړو حق دی خجي صح الإجازة مطلقا لاندې لیکلي سواء كانت صريحا بأن يقول أجزته أو أخذته او دلالة وي إجازة صورت کې بأن يتصرف البائع في ثمن المبيع او المشتري في المبيع تصرف الملك بيد قاعده لیکلی لانه اسقاط حقه کڅوک اجازت ورکړي د بيع نو خپل حق ساقطي او څوک چې خپل حق ساقطي کنه هغه کې د بل علم ضروری نه دی دا اول جز کې دی چې اجازت په صورت کې قبل حاضر وکنو ټیک ده لانه اسقاط حقه فلا يعتبر حضور من عليه الحق او كفسخ کوي نو موږ د طرفین قول ویلو هذا عندهما وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز كمقابل نه حاضرم فسخ کولای شي او د امام یوسف رحمه الله قول باندې قول راجح کړي فتوا ده ما تاسو دی ویل والخلاف فيما اذا كان الفسخ بالقول چې فسخ په قول باندې کوي لکه زبای ختمو ما د طرفین وی حضور د مقابل ضروری دی امام ابو یوسف رحمه الله وی نه دی اما بالفعل فيجوز مع غیبته اجماعا فعل سره اجماعا صحیح دی دغه مثال سره مشتری ته خيار دی مبيع وینځدا وته کړلا مشتری ته خيار دی مبيع غلام دی آزاد کړلو معنا مالکانه تصرف مشتری وکړلو دا فعلی اجازت دی دلالتی اجازت دی لیکن مقابل حضور اتفاقا نه دی ضروری بما تستوي العلم پکار دی نو نفس الحضور ليس بشرط وانما الشرط علمه بالفسخ في المده مرحله وجه لكلي قاعده لكلي لان رفع العقد كالعقد مخکره دیږي پنځم نمبر عنوان موت من له الخيار چا د بار چې خياري شرط وي وفات شینو به ورثه ته به خيار منتقل کیږي کنه وینه منتقل کیږي زمنګ د احناف په نظم لري
خياري شرط چې دی او خيار رؤیت دواړه د وراثت نه قبلي ځکه میراث کې انتقال کیږي او انتقال د عین کیږي او خيار شرط کې هو اراده ده مشیت دی او دغه شان رؤیت کې دا خو عین نه دی نو دی کې انتقال نه قبلي میراث بطور میراث ورثه ته نه منتقل کیږي البته خيار عیب چې دی کنه او خيار تعیین دا ورثه ته منتقل کیږي مشتری ته مبیا کې پته نه ولګیدل چې عیب دی هغه وفات شو وارث ته پته ولګیدل وارث هم واپس کولای شي وجه دا چې وارث ته مبیا سالم راتل ضروری وغنه دراغلي د بای په وجه واپس پکې او خیر تعین هم دې ځکه خیر تعین کې هو مشتری ته خيار او چاله کدالي هغه وفات شو لا تعین نه ده کړي نو دغه نوې ملک وارث ته راځي چې کدالي بینی ته چې وارث مشتری دی نو الته خيار منتقل کیږي ښا برحل واذا ما تمن له الخيار بطل خياره خيار باطليږي ولم ينتقل الى ورثته ورثه منتقل کیږي وجه سره اصل کې چا د بار چې خيار وی هغه وفات شي کنه وفات نو بدی صورت کې عقد تام شي خیر شرط چې موږ ویلو برون دا ابتدایي حکم لره مانع دی دا څه وکنه خیر شرط ابتدایي حکم لره مانع دی خو چې شاله خيار دی هغه وفات شو نو بیا تام شو له حکم مولګیدلو بس بیا ختم شو انتها ته ورسېدله اوس خيارات ختم شو ولی موت سره انتها ترسي وذکر لان بالموت ينقطع الخيار وای موت چې د خيار کټکی او کټکیدل د خيار چې یوجب تمام البيع هغه واجبای چې بیا تام شول البته بایو مشتری دواړو ته خيار دی یو پکې وفات شو دغه خيار ختم شو ورثه تم نه منتقل کیږي کم چې ژوند دی دغه خيار بلا باقی ویخه ځکه هغه کې خو علت د خيار د ختمېدو نه دی موجود شوی ورثه ته منتقل کیږي وجه سره لان البائع والمشتري لګبر وګوري ک بای ته خيار دی نو مشتری به دی راضي دی چې بای ستا مشیت درې ورځې پورې زمانہ ما ساده وارث نه ک مشتری ته خيار دی نو بای وای چې بای ستا مشیت بنه چې بیت لدوام ورکه ک ختمي وارث غنو وانما لم يورث لانه ليس الا مشيئه واراده لا يتصور انتقاله والارث انما يكون فيما يقبل الانتقال لقيددا فيما يقبل الانتقال كم شيء انتقال قبلي هجي البته فقه البيوع یو خلاصه در زوی مغدا کچری د معاملې په وخت کې د دې خبرې صراحت کړي چې وای ما ته خيار دې که وفات شو مرسو ته بمی بای یا مشتری باقاعده د دې صراحت شوی نو به ک وفات شو دا خيار به ورسو ته منتقل کیږي او د دې وجه دا ده ګوي چې نه عقد په وخت کې بای ته مثلا بای ځان ل خياري خو غتم شو دغه ورسو تم شو ځکه خيار اجنبي د پاره اجنبي د پاره صحیح دی نو من قای مسله ویلا چې کدوالو ته خيار یو وفات شو کوم نه وفات هغه ته خيار شته دغه شان اجنبي ته خيار او غلا ژوندې له خيار او تشتري نه د چی ویل مثلا بای ما ته بم خيار وزما ورثو تم نه د دې مطلب دا چې ما ته بم خياري او اجنبي ته ممي نو کدا وفات شو د خيار ختم شو د اجنبي ورثو خو نه دي ختم لا اما به صحیح وي صاحب د هدايه فرمایي ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره تاسو لګور وګورئ جزئیه ذکر کوو من ویلو اجنبي تم خيار صحیح دي نو مشتری ده بالفرض ځان لم خيار کې خودلو ورسره اجنبي د بارم خيار کې خودلو چې ما تم خيار ده او زید تم خيار ده وسوال دا دي چې دا چا خيار له اعتبار وي نو جواب داري چې کوم کس اول فسخه یعنی فاز وکړو هغه غیله به اعتبار وي مشتری ول بیا منافذه کړله هغه زید لا څنو ویلي نافذه شولا زید ویل ما بیا نافذه کړله مشتری لا څنې دی ویلي نافذه شولا او کو اچھا جی
صحیح ده. او که کمی و بیا ختم فسخ کړل فسخ کیږي به مشتری ویل ما فسخ کړل هغه لا څه نه دی ویلي زید فسخ زید ویل ما فسخ کړل مشتری لا څه نه دی ویلي فسخ شولا. په دې کې خو خاص خبره نشته لري بس دواړو له خيارو کمی و چې نفاس کولو کمی و چې فسخ کوله بس مغیله به اعتبار وي. وسوال لري ک دواړو دا کار وکړلو نو که دواړه متفق کار کړو به هم څه نه جوړیږي یوم اجازه تور کو بلم یوم فسخ کړل بلم. ها سوال دادی چې یو شان کار وکړلو بل شان مشتری له خيار او هغه اجازه ورکړلو او اجنبي زید چې هغه فسخ کړل یا برعکسو اوس بچاله اعتبار ویږي اوس چې اول کار کړي غلبي که مشتری اول نافذ کړي نافذ به او که اجنبي اول فسخ کړي فسخ به که اجنبي اول نافذ کړي نافذ به او که مشتری او رستو فسخ کاول مشتری فسخ کړي نافذ کړي هغه له اعتبار ویلند دا نه آسان الفاظ معنی کچری دواړو کار کړو نو کنه فاز او که فسخ وا چې اول وکړو بس هغه له اعتبار وي. البته یو بل سوال له تاسو خبرو پیږي مشتری لم خيار دی زید له اجنبي لم خيار دی دواړو به لګواوري خام د سره اجنبي له تلان دی وکتل ما ټول څه ګډ وډ شو ښا اجنبي لم خيار دی زید او مشتری لم خيار دی نو کمی و چې نفاذ وکړو کمی و چې فسخ وکړه غیله به اعتبار یو صورت کدواړو وکړو یو شی وکړو نو به هم څه خبره نشته لري دواړو وکړو بیل وکړلو چې اول کړه غیله به اعتبار وی درې څلورم دواړو وکړو بیل وکړو په یو ځلې وکړلو نرسې پی مشتری ویل بیا منافذ کړه یو ټیم کې اجنبي ویل فسخ میکړه یا برعکس وس بچو نو وسوک فسخ له اعتبار ور کوي وي فسخ قوي ده ځکه نفاذ چې وشم فسخ کېدل شي خو چې فسخ وشي به نفاذ نه کیږي او څوک عقد له اعتبار ور کوي چې مشتری دی نو څوک عقد له اعتبار ور کوي څوک فسخ له اعتبار ور کوي دا اختلافي مسله ده مخکې راځي. مرحل صاحب دې د عبارت د ذکر کړي ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض. خاتمة باب خيار فوات الوصف المرغوب فيه وهو النوع السابع للخيار. هذا خيار وما نوع ده ازمن حساب سره نه جوړ شوی دي کنه یو بکی من خيار کشف زیات کړو او بل بکی خیر رجوع من زیاته کړي وا خیر رجوع وکشه کا یو سړي غلام خرڅ کو بده شرط باندې چې دا به روټي بخولې شي غلام خرڅ کړو بده شرط باندې چې دا کاتب دی مشتری چې ومندلو هغه د دې په خلاف روټي نشو بخولې یو صورت کې دی بلکې کاتب نو بس مشتری ته خيار دی کاخلی بټولو پیسو دی واخلی او که خوخی بیع دی واپس کی بیع دی ختم کی دانشی کوله چې بیع د کاتب غلام قیمت 0 روپیو او د غیر کاتب 800 دیتا ما نظر خستی نو 200 واپس راکا یا 800 در کوم چې کله پیسې نه ورواله کړي دا کمواله چې دې له اعتبار دانشی کوله پوه شولې پی وجه سره غلام کاتب کې دل خباس کې دل د اوصاف دی او د اوصاف مقابله کې پیسې ناراضي. البته مشتری ته د بیع د ختمېدلو خيار زکه دی چې کوم وصف د مرغوب او غم بیا کې فوت شو دا خدا سیده لګه چې بیا کې پیدا شو. ومن باع عبد على انه خباز او كاتب فوجده بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ بجميع الثمن على پیسې دي کمی کې کنا لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لاندې قاعده لیکلي ان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ولذا اوصاف خو تابع وي تابع له التابع او تابع او التابع لا يفرد بالحكم 46 47 ماده مونږ ویلي وکنه ها توجه جی کشری مسله په دغه شان حالت معنی وا او داسې
مسله مینس کراله چې مشتری مبیا نشي واپس کوله دا غلام نشي واپس کوله نو به رجوع بالنقصان کوله شي او ان شاء الله خياريب کی وایو ولا يمتنع الرد بسبب من الاسباب والمساله بحالها رجاء بالنقصان هغه دا چې دوړو قیمت به ولګي چې کاتب څومره قیمت وجي 0 روپیو چې غیر کاتب څومره قیمت لري 800 200 روپۍ ته واپس کا البته ځین کې دا کېده وي چې د هر وصف دا حیثیت نه لري چې مشتری مبیا واپس کولای نشي د سبب په وجه نو بیرې د باینه دغه پیسې را کټ کی دا هر وصف کې نه ده وی وليس كل الاوصاف يصح العقد باشتراطها ټول اوصاف دا سینه دي چې عقد داغه په شرط صحیح شي چې دا وصف کې وخت به کې دا نو نه با دا سینه ده بل ضابطه فيها ان كل وصف لا غرر فيه هر وصف چې هغه کې غرر نه وي فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر پوینه شولې بي اوس دا غلام به کاتب وي بلی شرط درنه اخلمه دلته وصف داسې وصف د دې کې څه غرر نشته دی بس ټیک ده دی وصف له اعتبار هم شته کو خو بیا به تا مې کنو بای ته خیا مشتری ته خيار دی دغه شان خباز دی تاسو پیږئ کنه نو کچري اوصاف داسې توجه جي چې بدغه اوصافو کې غرر او غرر بدغه اوصاف ول دغه شان اعتبار نشته دی چې په مبیا کې نو مشتری دی مبیا واپس کی داسې بنئ زید تلګ مثالونه وایم لکه یو سړی غوا خرڅ کی اوخه خرڅ کی چلې خرڅ کی په دې شرط باندې چې دا حامله ده مشتری چې وموندي هغه حامله نه وي په دې شرط باندې چې دا به مثلا 2 کیلو پي ورګي مشتری چې وموندي هغه 1 کیلو پي ورګي دا اوس داسې اوصاف دي چې دې کې غرري ښه غرر بیان لاندې روان دي ان شاء الله غرر چاته وي هغه درې سورتونه حضرت لیکلي فتح المل تکمیله کې درې چې د قمار ولا منه بکیم غرر دې پتن لګي دا شی بداسي کنه به حامله به وي کنه به دې تغرر وي کنه تردد دي یو صورت ادام دي 2 کیلو پي بکئی کنه به کیدام غرر دي نو بهر حل دلته په اوصابو کې غرر دي نو دي وسب لدغه شان اعتبار نشته حکم بدغه شان مسله کې دا چې بیا د سره فاسده ده بيخي نرسي وعلى هذا لو باع ناقة أو شاة لأنها حامل أو تحلب كذا وكذا ردلا فسد البيع لأنه ليس من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد وجسد إذ لا يعرف الحمل واللبن حقيقة إذا پتن لگی شپای بسوم رہی دا خو شرط فاسد ببایا کې ولګي درود احتمال لري چې انه لبن او دم وین نه ډکینی او حمل او انتفاخ خېټه هوا نه ډکره حمل دی ها کده سی ویلو دا غادر باندې در خرڅومه په دې شرط باندې چې دا پي ورکون کې دا نو دا د سی وسب د دې کې غرر نشته دی وسب له اعتبار شته چې غوای راوستل مشتری پي نه کول مبيو بس کول شي زیتواله کمواله غرر دغه کې وسب له اعتبار نشته بیا فاسده ده همدغه شان الکه دا غلام چره دا پلانکې قسم روټي بخي اده سی وایا ورس کې دومره روټي بخي مې روټي بخولې شولې خو عمر نه شوي دم غرر دی ښا دلته زبد دا وصابونه کیږي به ور سره بخي فاسديږي لأن الوصف لا تعلق له في المقدار برهل اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه من دلته ویل کچری د څه صورت من ستراشي چې مشتری مبيان شي واپس کوله رجوع بالنقصان بقیدا مو ویل کنه وسغه صورتونه کوم دي نو وښه اچھا جی ابره دا په خیر عیب کی وایو بل وورا دا خیر شرط دا په کوم صورتونه کې ختميږي دا غیر بار ګن اسباب دی ورته کې يسقط خيار الشرط بامور اتيه حضرت فقه البيوع کې لیکي الف الاجازه من له الخيار چاته چې خيار دی هغه د به اجازه ورکی بأن يقول اجزت البيع او یا بيع فسخ کی اسقطت الخيار اغرستک اجازه د بيع می ورکړلو دسی وای اجزت البيع یا وای اسقطت الخيار خيار می ختم کو خيار چې ختم شنو بيع نافذ شو با
چې داسې فعل وکړي من له الخيار چې هغه دلالت په اجازت باندې ورکوي. ما ویل مالکانه تصرف چې وکړي أن يتصرف من له الخيار تصرفا يدل على إجازة البيع. دوا جيم درې ورځې پورې خيار دی امام صاحب بنظمانی چې درې ورځې ختم شولې بیا به خود نافذ شي. تاسو رسېږي او د صاحبانو بنظمانی کې لس ورځې خې شلې خې هغه تیر شولې بیا خود نافذه. دال څلورم سورت ظهور مانع من موانع الرد المذكورة في خيار العيبة. مانع موجود شي د مبيع د واپس کولو هغه موانع کوم چې خيار عيب کې ذکر دي ان شاء الله ذکر کوو. به خيار شرط ختم څلور شو کنه. پنځم اذا تعيب المبيع بيد المشتري فانه مانع للرد فيسقط به الخيار ويتم البيع. مشتری په قبضه کې مبيع کې عيب راشي په دغه صورت کې مبيع واپس کولو د پاره دا معنی موجود شو ښه نشي واپس کولای. فقه البيوع کې لیکلي دویم جلد کې 1185 نمبر سبق کې